بسم الله الرحمن الرحيم. غير أن الحوادث متعاقبة الوقوع والنوازل يضيق عنها نطاق الموضوع، واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد، والاعتبار بالأمثال من صنعة الرجال، وبالوقوف على المأخذ يعد مجهول صيغة خلقي بالنواجز. وقد جرى علي الموعد في مبدأ بداية المبتدئ أن أشرحها بتوفيق الله تعالى شرحا أرسمه بكفاية المنتهي. وليس ما تلك متوجه رضيدا ترجمة برد شرو نبي وكوتوغري. الحمد لله الذي حمد ثابت دی اللہ جل جلالہ دپارا تینسی جملے ذکر گئی صفات دا اللہ غزات دے اعلی معالم العلم چوچت کری دی نشانی دا علم وصول دین وعلامها غرون دا علم جنڈی دا علم علماء واظہر شاعر الشرعی اللہ غزات دے چی ظاہر کری دی اغا احکام د شریعت شاعر کم چخکارے کی گی یا رسوم د شریعت و احکام د شریعت دعا درم وبعث رسولا و انبیاء اللہ غزات دے چلے گلی دے رسولان و انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین الى سبیل الحق ہادینا دا حق لاری طرف تخودن کی دری سلورم واخلفهم اللہ خلیفہ گان و نائبین جوڑ کلی دی دا انبیاء علماء الى سنن سننهم داعینا چی دا علماء دعوت ورکی خلقو تا طریقو دا سنتنو دا انبیاء تا دا عادتنو دا انبیاء تا یسلکون فیما دسی حال کی چی دا علماء مزل کی مسلک الاجتحادی دے اجتحاد پلا رمانی مانا نوی مسئلی روباسی فیما پا آغا مسئلی روباسی بحث مباسکی لم یؤثر عنہم کمی مسئلی چی دا انبیاؤن ندی نقل مسترشدین منہ دا سحال کی چی دا علماء طلب دا رشد کی منہ دا اللہ دا تربا فی ذالکا پا دا غفل جہد و اجتحاد کی وهو ولی الارشاد اللہ جل جلالہ ولی دا نیغ لاری خودن کے دے. وخصا پنزم اللہ غزات دے چی خاص کری دی اوائل المستنبتین اول استنبات کون کی بتوفیق سرا حتی وضعو تردے چاہو بیان کری دی مسائل من کل جلی و دقیق مسائل ہر قسم کغج ظاہر یو کپٹی ٹولے بیان کری بروبری وس نوی مسئلہ اعتراض صاحب دا کافی من صاحب دا ہدایہ من اعتراض دے چی دخپل دیویل چکم اولنی مستنبتین و مجتہدین دی اللہ خاص کری بتوفیق حتی چی ہر قسم مسائل لکلی من کل جلی و دقیق ہر قسم ذکر کری تو بیتی ہدایت سب سی لکی بے او بیران اور مجتہدین شاعت شرات لل مسائل ولی رئیستل بی لکل ولی خبر ختم شو کر ارچا وہ ذکر کری جواب در اعتراض نہ جواب تو بیدہ سیدہ حوادث نوی نوی پر لپسی را روانی کل خلق غرقی کان روباسی مسائلی چیدی کانی روزی کوئل روزی مسائلی چیدی کل خلق جازونی کی نون سٹیم براشی مسئلے سنا خلق سپوئی تخیجی مسئلے سنا ڈرپ خیجی ستنوئی او دسماتی کی کنا روجماتی کی کنا دانوی مسئلے ٹیم پٹیم رازی کنا رازی خواسی ماتا استلی کی بے داخد عدن سوا دی روزانہ حساب سر دانوی آن لائن کاروبارون دی سڑے ایران چیسی دا تمرا اقسامی دی ذرا ونم زید نو صاحب دے جواب کیوئی گورا دا حوادث نوی نوی مسائل
نوازل دا پرله پسې راتلل او دا علماء ذکر کړي. نو زه چې هدايه لیکم یا نور کوم مجتهد نه یم هدايه کې چې ذکر کوم، خو نور کوم مجتهدین دي یا نور مصنفینو کتابونو کې کوم مسائل ذکر کړي دي نو هغه خاص طور دغه ذکر کړي. سوال جواب پوه شو؟ اوس ته وګورئ. غیر ان الحوادث ادمر خبروا ان الحوادث نوی نوی واقعات چې هغه نوی احکام غختل متعاقبه الوقوع دغه وقوع پر لپسې وا والنوازل ان غیر ان النوازل او دغه نوازل د خلکو حالات سره چې کوم نوی مسلې راځي دغه چې دغه حوادث چې کوم پر لپسې راتلل نوازل نوی نوی مسلې چې وي د مجتهدینو کتابونو کې دا نو بس دای مفهوم دی ځکه من ذکر کوو پوه شئ به څه یذیق عنها دغه نو مسائلنا تنگ و عنها داغینا نتاق الموضوع اغا کمربند موضوع یعنی دغه کتابونه تنگ نو پکې چې نو بیان خو ضروری دی احکام بیانولی ضروری دی دومره پوه شو. واقتناص الشوارد بالاقتباس من الموارد والاعتبار بالامثال من صنعة الرجال وبالوقوف على المأخذ يعد عليها بالنواجز. دلته مسله دا بیانې دا نوې مسلې چې علماء روباسي دا ډېر مشکل کار دی دا هر چا کار نه دی. ما بم نه وکړې ما بم کتاب نه ویلي کله رستو زر بیانې هما چې کوم اول کتاب لیکلو متن نو اقی کی می وعده کړی و چې به شرح کوم نو کله وعده نه ما هم کار نه وکړي. برحال د نوی مسائل بیانول د هر چا کار نه دی. صاحب د هدايي د نوی مسائل تشبیه ورکړي توجه جی د نوی مسائل تشبیه ورکړي د هغه احکار سره چې هغه ترنوي وحشي احکار یا اوخترن شي دغه نیول مشکلی دي کنه نوی مسائل دغه شان مشکل نوی کومه ده. واقتناص الشوارد شوارد دا هغه حیوانات ته ویل کیږي چې ترن وي ترن او ښکار کې او اقتباس معنی ده د چا د اور نه اور رخصتل خپل معنی ده دلته دې معنی خستل دي. مورد جمع ده ګدر ته ویل کیږي وخا به ګدر وینن سبانی ښا او خلق خدمت منګیره ډکول نن سبا یمنو دیوځه کو به خینشته دې پویږي مې به غیب شیخ خپل ټپې مې هوسپټال سره پویږي خپل ټپې مې به نری جامې ونه کړم جانان لمد کړم وای به ولي کنه او باران ټوله ولیدو باران به یې ځکه چې هرڅه بس کپڑے بسونه خلی باران لمد کړم جانان ټوله ولیدو وګورئ نا منګې به فزو کوم ځای ته ورسېد کله نو مورد جمع را زید ورود ګدر کوم ځای چې خلک ګبر وړي ول اعتبار بالامثال اعتبار امثال باندې ورکول یو مسله په خپل مثل پیش کول چې مو ته قیاس وایو صنعت په جری اوس د وګورې معنی تا و اقتناص الشوارد او احکار کول د ترن حیوانات بالاقتباس من الموارد په دې طریقه چې ویني سي د ګدرونه ولا اعتبار بالامثال او قياس کول په مثلونو باندې من صنعت الرجال دا سړو کار دی خره خزره چا کار دی سړو کار دی عزیز بزان پویو واقتناص الشوارد او استنباط کول د نو ترندو نا اشنا مسائلو او استنباط کول د ناشنا مسائلو بالاقتباس چې سړی حاصلی کی من الموارد د خپل اصولنا وصحیح شو کنه نوی مسائل د اصولنا را مستنبط کول چې دي
یو والاعتبار بالامثال او قیاس کول دی مسئله په خپل مثال باندې من صنعت الرجال دا سړو کار دی نو خزي چې دي کنه بناتی باجیګاتی هم دا هدايه پڑھاوي اے موري وزه دې کې ور سره خپل کیږي ونیسه دلته یو کیسه چیرو ماته تاسو لږ متوجه شئ تاسو رابعه کی تازه ویلي تراغلي تشبیه تاسو ټول پیژنئ استعاره پیژنئ استعاره چاته ویل کیږي هغه تشبیه پرې دی استعاره چې وسله دی او شی تشبیه بل شي سرور کی بغیر د حروفي تشبیهونه اوریدل دي کنه من غیر ذکر حرف التشبیه پر استعاره څو اقسام څلور یو کنایه مکنیه یا بالکنایه او دخل کوي اوله او دویمه تسلومي مصرحات تصریحيه حقيقيه او درمه تخیلیه او څلورمه ترشیحيه نواورا استعاره بالکنایه چاته وي چې ذکر د مشباوي ذکر د چای مراد مشباوي ذکر د مشباوي مراد مشباوي فإذا المنية انشبت اسفارها فإذا المنية منیه مشبہ ده مشببی حیوانات دي ذکرم د مشبہ ده د مرغ مراد مرغ نیم نمبر څنګه وصرحه تصریحيه حقیقيه چې ذکر د مشبہ به وي او مراد مشبہ وي بل اکشن بدل شو د ذکر د مشبہ مراد مشبہ دلته ذکر المشبہ به ويراده او مراد شوم دی لکه رايت اسدا اسد می ولید یتکلم خبرې کولې ذکر د اسد د مشبہ به د مراد تر نزيد دی قرینه د یتکلمو باندې علم دې کنه څه شو دوا به ور بس درې وکمو تخیلیه چې د مشبہ به لوازمات ثابت کی مشبہ لا به ترشیحیه چې د مشبہ به مناسبات ثابت کی مشبہ لرا فإذا المنیه مرق سرا حیوان سره پنج لازمی انشبت اسفارها اسفار وسره لازم دي دا کوم یو شولا فإذا المنیه ذکر د مشبہ ده مراد مشبہ ده تصریحیه او اسفارها لوازمات ولا ثابت کړه د مشبہ به د حیوان مرغلا تخیلیه او انشبت لګول لور سره مناسب دي دا کوم یو شولا تاسو نو پیږي دلته لګراشي څوی واختلاس الشوارد وليس ذکر دلته د نو ګرانو مسلو تشبیه ورکړی دا حیوان خکار سره چې هغه په ګران خکار کیږي او ذکر یې هم دا غي کړی دی د ذکر د مشبہ به شوی دی شوارد او مراد مشبہ ده کومه مصرحه شو کنه به د شوارد سره د اخکار د حیوانات سره مناسب څوک د اقتناس خکار کول مناسب دي کنه لږ شولا ترشیحیه شولا دا شان دا غو سره د مناسب د چېغه په خپل ځای کې ګدل کې هلته په ورزي هغه کوم شولا ترشیحیه شولا ته وګورئ و اقتناس الشوارد او اخکار کول دا سخت مسائل چې په شان د اغترن حیوانات وی مسترجمه صحیح شولا بالاقتباس من الموارد چې تدا اخل د مواردنا اخذي کې اجتهاد کې کوم ځای کې مورد جمعنا مورد گذر ته وای کنه مراد تینا اصول دي ذکر د مشبہ به او مراد تینا مشبہ به تصریحیه شو او اقتباس ور سره مناسب دي ترشیحیه والاعتبار بالامثال او قیاس کول یو مسئله لکه د آیسو بالامثال بنور مسلو نشاور شیو باندې نن سبا خلک کوي کنه هنه مسله ده من صنعت الرجال دا سړو کار دی وبالوقوف على الماخذ همدغه شان واقف کېدل به ماخذ باندې مسله د کوم ځای درو باسي ماخذ باندې ځان پوهه کېدل دام ډېر مهم کار دی او دواله بالنواجز باغی خو چک لګیږي بنواجز سره خلک به جامونی سکل خلک کوئی کنه بغاخونی کلک پولیسا مطلب مضبوطی کا نو ماخذ معلومول دا مول سړو کار دی او دا خلک ډېر په مضبوطیا باندې دي سي نزه دومره نه مننه دا خپل کمزوري بیانې دي دومره نه دا ګران کار دی
د سړو کار دی به دومره مضبوط ماخذ چې دغه څه وي يعد عليها بالنواجذ چک پلګي پرواجز مضبوط نیول یعنی په اصول باندې ځان خپوي کول دا ډیر مهم دي استنباط د بره غد ورنه اوس ولا انکساری بیانې او څو په چنا مقصد ادارې دا کارونه نظم کولای شي مخکې راځه مخکې ذکر وقد جرى لکبر وګورئ کنه چې ته دومره نه به ولی کتاب کې مسائل بیانې نوې مسائل ولی بیانې وی چې ما کم اول کتاب لیکلو بداية المبتدی مونږ ویلو ما دا غي په شروع کې وعده کړی و چې به شرح لیکما اقواده په وجمه بس شروع کړل د کفایت المنتهی شروع وکړه دلته به تلک متوجه شي وجه د لیکلو د کفایت المنتهی بیانې چې هغه دی ولی لیکلی و نوې مسائل به کې ګران کار دی ولی وی چې ما وعده کړی و او وادي پوره کول حضوري دیانتن نبه د لیټ ولې کړلا مړ وی چې موانع موجودو او د موانع او بوجه چې واده پوره کول لیټ شي کړل وی جایز تعالی کته به دی خو غوري چې وای خبره کوم څوک نه ګوري ما باندې چې لګي لکه داس نبی طبيعت رانی کی خاين تیزه تاسو پیږي بار ما باندې د الفاظ نه وای توجه هجي نو دلته وجه بیانې د کفایت المنتهی د لیکلو او دام وایا چې موږ شروع کې درازو کو نوی مسائل به ولی ذکر تمہاری مسائل کتاب کی ذکر کې جی وعده مې کړی وکړه نوې وقد جرى علي او جري شو بما باندې الموعد وعده في مبدا بدايه المبتدئ بشرو د بدايه المبتدئ کتاب کې څه وعده وا ان اشرحها جزا بشرح کوم هذا بدايه المبتدئ بتوفيق الله تعالى الله بتوفيق سر شرحا داس شرحا ارسمه بكفايه المنتهي چنم ولا كفايه المنتهي قدم بس فشرات فيه شروع میں وسوق لاله کدا خډیر مخکبه بدايه المبتدئ کی وعده کړي وا هغه سره څه والوعد يسوق بعض المساقي مړ وی وعده چې لکنه د بازي مشغلو په وجه شاته کول جایز ما ته مصروفيات او موانع موجود يسوق وعده چې دا يسوق بعض المساق وسعت پکې راولي بازي موانع مشغولتیاګانی وحين اكاد التكون هو اتكال فراغي تاسو تبدیل په شولې ما تاسو ویلې عبارت کې څه کوي د کفایت المنتهی د لیکل وجه بیان کړل صحیح شو کنه اوس ورپسې د هدايت د لیکل وجه بیانې او اندازي هم بیانې څنګه ملي کړی دا اندازي هدايت بیانې او وجه لیکل بیانې نو وجه د لیکل دا چې کله زه فارغ شوم د کفایت المنتهینا نو محسوسه میکړل چې دا اوري رګد شرح ده په دې مڅوب پوي شي یا ودا څوک مطالعه کې دي سی وایا او څوک نه مطالعه کوي نو شي لکه چې قران شوی دی د به ویل ځان سره چې د خیر کلک اعظم نو وکړو چې بل شرح لیکم لګی رانندو چې هغه بڅوک وی هدايه بس به څه ټیم دیر شتیر شمل غلو راته ویل کما عزم نکړې و سیملی کنه مز به ویلی کنه دا خو وجد لیکلو د هدايه شولا اندازي وای ګورې وتا کله به نه شي به وحين اكادو افعال مقربونه دي کله چې قریب ودا خبره واحد متکلم صيغه ده التكون هو چې تکیا ولګوما دغه شرحنا اتکال فراغی تکیا د فراغت خلق کوئی د فراغتیا اتکای ته ولګا مطلب فارغ شو نو تبینت فيه ما تبد شرح کی واضح شولا نبذ من الاتناب څه حصہ د وګدوالي قسم یو د کړي عبارت ډیر وګد دي ای بکنه وګد دي وینه بل ټکی نه یریدل ما یار خلق به مطالعه کینا وغشیت یریدل ما یهجر لاجله الكتاب چې پری به خو دې شي دغه وګدوالي په وجه کتاب کفایت المنتهی بڅګوریم نه بدايه المبتدی په پاتې شي صحیح ده نبه اوس وجب یری هدایت طرف ترو تلما فصرت عنان العنایت نو ما والو نواگی د مهربانی خپلی مطلب واو اختلما استعاره دخو سبا غټول استعاره پټکو ندی تر ته توجه شولا ما والو توجه واگی د توجه خپلی
فصرفت ما واړولو عنان العنایتی اغواګې د توجه الى شرحنا خربل شرحتا موسوم بالهدايه چلومي هدايه دي دای شروع نکړه عزم نو وکړه خرص به لاجه جوړل شي کجی مول یو وجد تصنیف د هدايه بیان کړه کنا څه وجوا چې کفایت المنتهی وګدوا چې مطالعه کوله مجبورن بداولی کنا بس لندا تاسو له بس امتحان کې راځي د کفایت المنتهی د لیکن وجه تاسو به شروع کې مچولي کړه هغه دا وعده د بدايه المبتدی په شروع کې کړي و بس بدايه المبتدی په شروع کې وعده کړي و د شرح ځکه کفایت المنتهی ولي کړه کنه به هدايه ولي کړه جیغه وګدوا خلکو د پرې خودو ویره وځکه دا ولي کړه بس خبره ختمه وصلت دا بیان کې هدايه کې څه دي تمزي لیکل راته وایا څنګه لیکلې وګوره وې دې کې ما د الله په توفیق سره هغه بهترین عبارات ترجمه کړې دي بهترین مفهومات مې ترجمه کړې دي زواید رمضان بشکړې دي فضول خبرې بریخي دي اتناب نه میزان بشکړې دي او سره د دینه دا کتاب مشتمل په اصول باندې چې پاره باندې موږ ډیر فروعات مرتب کولې شو خبر پیږي کنه مفهوم به طرز او انداز د هدايه ده چې د الله په توفیق سره مضبوط عبارات مضبوط مفهومونه او مقاصد او د زواید او د اتناب نه میزان بچکړي اصول می ذکر کړي چې باغې باندې فروعات مرتب کیږي دا زما طرز په هدايه کې وای وای نشي اوس ته وګورئ نو ما واړولو واګې د مهرباني یو بل شرح د چغوا نامداري په هدايه باندې اجمع فيه زوجكم بدغ شرح کی بتوفيق الله تعالی د الله تعالی په توفیق سره بین عیون الروایت بما بین د بهترین روایتونو کې عیون عین الشیء لکی خيار الشیء او روایت معنا منقولات د مشرانو مجتهدین علماء چې څه نقل دي تجي عندي لكن من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوفة دسي المرويات المختارة عيون مختار أو روايات منا مرويات منقولات الصفات الموصوف ده صفات إضافة الموصوف تنيكي كيا لك تاسو جامي كي وين تازة شكل الصفاتيات نو بس بيكي دلت تستلها وګورئ وما بين ده بهترين روايتونو کې ومتون الدرايه متن مضبوطيات وي او درايه عقيد دلائل اصول اغه مضبوط اصول یو یا مضبوط مفاهیم عبارات مزیدار مکم مفهومی چې غم سي زبجم کومه بدی کتاب کې د الله په توفیق سره بین عیون الروایت بما بین دا بهترین منقولات روایتونو کې ومتون الدرايه وما بین دا مضبوط مفهوماتو کی یا د دې دا مطلب شو عبارات مزیدار مفهومات مزیدار دسی نه کنه او بل عیون الروایت هغه بهترین روایتونه د مخکینو مجتهدینو نامي ومتون الدرايه او بدی کی متون متن مراد اصول دي هغه عقلی اصول هم کی چې ما خپل طرف ذکر کوم دوه قسم به دا هغه مزما غو دوه سکی تارک للزوائد د سعال کې زب پری خودون کې مزوائد لرا فی کل باب هر باب کی زوائد کسی دا پری دوا مورزن ان هذا النوع د سعال کې زب یرازم کون کې بدلغنا وینا زوائد دنا وینا من الاصحاب د اوغت کلام دا کلامو په یو معنی لنډی دا څه ونه کوم کوشش وکوم د اوغت مفهوم د برلن عبارت راوړم مقصد دا دی ما لږ برابر به اعتراض جواب اعتراض دا دی چې تا زوائد پرخي دي اوغت عبارت دي پرخي دي به همتا په دې خپل کتاب کې څه مضبوط مسائل نه راوړي خيخي قصې بدل نه کې پاتې شي ځکه تا خو عبارت پرخي دي وینا نه خيخي قصې اصول اگر نه دي پاتې شي وای شي
ما سرد دینا انه دا شرح چې د هدايه يشتمل دا مشتمل بوي على اصول په اصول باندې صحیح د هدايه یقین وکي د اصول د هدايه ډکه کړي ده کتابونه بلیکل شي اصول هدايه په نوم وغيرها ينسحب بانفعال له چې متفرع کیږي باندې یا بدغه اصول باندې فصول النور فروعات یو اصل ما ذکر کړی بس نور فروعات ان شاء الله نو تاسو د خیر ورګټ شو بیا واسال الله او الله نبی سوالم دادی ای يوفقني چې ما ته توفیق راکړي اتمامها شروع به کوم پورین کوم به او چې به مکله کتاب پورا کو کنه نو به اخیره خاتمه مخکی چې صحیح مړم شم د اخیره خاتمه سوال نبی د اخیره خاتمه سوال نبی علیہ السلام په ټول حدیث کې کړی خلق ډیر نیک اعمال کې اخیره خاتمه ګډوډي ويختم لي هغه باندې اتم کا ايختم او خاتمه وکي الله زما د بارا بالسعادت بنیک بختی یعنی ایمان سره بعد اختتام یا پس د اختتام کتاب نه شرح میں وکړه فارغ شوم چې به الله پاک می مرګ راولي سعادت مې سوتوي سعادت مندي سره راشي حتى ان من سمت همته لګرو غري وسخيره کی خبره کوي دو قسم شرح تیاری کی بده خیره یو کفایت المنتهی او بل هدايه نو خلق تخخدا کله چا ډیر مطالعه تړکی ډیر مطالعه کولی شي کفایت المنتهی ته دی ورزي او کله چا اړه تنګي کی هدايه لدی خلق دا سيدي ځینی سره بوګ بیان باندې پوګدي مطالعه باندې تنګي کی ځینې نه تنګي حتی ان من یعنی دا خبره کوي چې یو بیرمی کتاب بولی کولو محنت میں اکڑلو تاسو وای چې کاغذ ضایع شو نه ضایع نه دي حتی ان من هاک سمت همته چوچت همت داغه الى مزید الوقوف زید خبردار تیاتا زید علم تا يرغب في الاطفال والاكبر يغبر رغبت ساتي شوق بساتي انترس بي فاطول واكبر غټ کی وګدو غټ کی معنی کفایت المنتهی ومن اجله الوقت او هغه کس اجله الوقت چې هغه باندې وخت جلتی کوي انه د وقوفنا يقتصر على الاصغر هغه به اقتصار کوي په اصغر ورو کې باندې او اکثر قصير ورو کې ته وي تاسو پیږي کړه یعنی هدايه باندې اختصار کوي باقي د خلق مزاجونه دا سيزن وي وللناس فيما يعشقون مذاهب او دخل کو د بار فيما پاغه سکی يعشقون چې محبت ور سره ساتي مذاهب ولاري څوک یو شي سره محبت ساتي پاغه لار رواني څوک بل سره دلی مخک شعر دی ومن عادتي حب الديار لاهلها بيز ما خپل د دادي چې زه د علاقې سره د علاقې والو پوجا محبت کوم علاقې خلق خیمه زور سره محبت کوم لکه چر سدي خلق والفن خير كله البته کفایت المنتهی دا کهدایه دا لرموا کفایت المنتهی دا او کهدایه دا فقه کتاب دی او دا فن بارحل خیر فن دی والفن خير كل من يريد الله به يفقهه في الدين ثم سألني وما تستوي شروكي سدلت دا فصرفت عنان العناية إلى شرح آخر عزم يميلي وعزم كتابي شروكينو عزم يوفو دسيوتنا وصلا شاء وصلا نمالگرو سوالونا کول جيار درخواسی کولو تاخو کلک عزم کلو دا یو بلی شرح هم سیولی که کنا پس بیا بیسته شروک لکل بشروک مخی گوری وادوا عزمو بیما تاسوی چلکا دوباره نکلی دا یو پیرم نکلی دا بیمو لکلا نا مخی عزمو وص لکلی زکدانا دا سمیتا چدو نسخی لکلی ثم سألني لما نتبوس وكلوا بعض إخواني إذا ما بعض ورولو لدين ورولو أن أملي عليهم كذلك لكم داود بارا المجموعة الثاني ديما مجموعة ديما شرح فافتتحته بشروا من بوكللا واستعينا بالله نسيحال كي شد الله نبي مدد مختلو في تحرير ما ولكلوا داغا مسائلو كي أقاوله كم شزويمه متضرعا إليه
عاجزی کے ان کی اللہ تا فی التیسیری پاسانتیا کی چی اللہ عاجزی کو امدادا تارتا آسان کی امداد غورم تانا لدی پاسانتیا کی گورا فی التیسیری لما چی آسانتیا رشید آغشی احاولہو چیزی طلب کوما چی اغا شرح دا فافتتحتہو ما شروع للم دا شرحی کی مستعین ام اللہ دا سحال کی چی مدد بدا اللہ لغختلو پلیکلو دا غصہ کی چی ماویلو وتضرعن دا سحال کی چی عجزی بھی کولا اللہ تا فی تیسیری فی التیسیری چی آسان کی لما غش احاولو جدی مطالبکم چی غا شرح لکل دی ہدایہ اللہ نوال سوال کے انہو الميسر میسر ذکر اللہ آسانتیا ورکون کے دے اللہ آسانتیا روسن کے دے لکل عسیر ہر سخت شید پارا وہو علامہ یشاو اللہ غزات دے چی وہو اللہ چی دے علامہ پاغتا مانی چی ورتخوخشی قدیرن قادرهم دے نغوارم چی دے اللہ ورتخوخشی دے آسانتیا و بی قادرم دے آسانتیا مراوری و بی اجابتی و دعا کروما او اللہ پا جواب ورکولو کی یعنی بدعا قبلولو کی جدیر دے اللہ کم دے چانا بدنو غلو وحسبنا اللہ او کافی دے من دبارا اللہ ونعم الوکیل و تعالی اللہ تسخ کار سازے دے تاسو پیے گئی ولی سب زیب زیبان دی کسا سوچوی و کتاب کی و احکامہو شاعر الشرعی مسلک الاجتحادی زیب زیبان دی فقی مسائل دی اشارات وکڑل عیون الروایتی متون الدرایتی فقی مسائل دی اشارہ وکڑل دی طویلی کی براتی استحلال خطبہ کی دا سے شیئ ذکر کول چاہا مقصود اگی کی مقصود تے اشارہی بس